السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د आवाज د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو زین تاسو کوربا آر جے شیراز احمد شرازي تاسو اورئ سلسله زلنده ستوري چې د کوم پروډوسر دی محمد امین بنگش قدرمنو خوږو اوریدونکو سلسله زلنده ستوري کې موږ تاسو په وړاندې د پښتو ادب هغه زلنده ستوري راولو کوم چې په خپل فیلډ کې د پښتو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي کاغه سندرغاړي دي کاغه لوبغاړي دي کاغه شاعران دي کاتبان دي که د هر شوبې سره تعلق لري خصوصا سکه د پښتو د پرمختګ لپاره د پښتو ترخې لپاره هغه موږ تاسو په وړاندې راولو په نننۍ سلسله کې سره هم د پښتو ژبې یو ځوان شاعر موجود دی چې د کوم تعلق د خیبر پختونخوا د لری پرتی سیمې بټګرام سره دی او بل موږ چې په پښتو ادب کې د پښتو خدمت کوي پښتو شاعري کوي هغه وایي چې زه رفیق بولې د اباسین سندرې نو وایم دا زرین سټایل دی ټپې صحرایي کوي او دا سره پروت ته خصومبال جانانا تا چې راکړې رومال جانانا او زه ټول پیژنم ما هم پیژنې ستا په سر ستاسو کلیوال جانانا او هر یو انداز به زه وستایم خو لږ صبر وکړه الله شاعر نه یم زما مراد رفیق شاه رفیق راسره پروګرام کې موجود دی هغوی سره بعد د هغوی ژوند د هغوی فن د هغوی شخصیت د هغوی زندگی او د هغوی شاعرۍ پاک له هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم رفیق صاحب ډېرې مهرباني جمله مو قیمتي وخت راکړو ریډیو پاکستان د قیمتي وخت راکړو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ټول نو وړاندې شیراز احمد شیرازي تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو زه د دې قابل وګڼلم او خپل پروګرام کې راته اشاره کړې ډیره زیاته مننه یقیني خبره ده چې کوم کار زیار دی هغه په سوشل میډیا باندې مونږه ګورو په سوشل میډیا باندې مونږه اورو پړاو او یقیني خبره ده چې څنګه په تاسو لګېدلی وي تاسو سو شیونه ماته هم یاد دي نو ډېر زیات تاسو د پښتو خدمت کوئ او ډېر زیات مینه محبت سره لرو الله دې وکړي ستا د قلم زور نور هم سیوا شي ما خو تاسو لنډ شان تعارف چې کوم دی هغه وکړو خدا ته ووایي چې رفیق شاه رفیق څوک دی چېرته پیدا شوی وو کله پیدا شوی وو کوم چې بنیادي تعلیم دی هغه د کوم ځای نه حاصل کړی دی او دا مهال څه کوي زما نوم دی سید رفیق شاه رفیق او زه بټګرام کې پیدا شوی یم په 98 کې 1998 کې او بنیادي تعلیم چې کوم دی هغه ما د اقرا حفظ القرآن اکیډمي جاپان ټول اوس باندې حاصل کړی دی او بیا میټرک چې کوم دی هغه ما د سر سید انسټیټیوټ اف لرنینګ اینډ موټیویشن بټګرام نه کړی دی او بیا اف ایس سی او بی ایس سی دواړه چې کوم دی هغه ما ګورنمنټ ډیګري کالج بټګرام نه کړی دی او بیا ماسټر چې کوم دی مسی هغه ما د هزاره یونیورسيټي ماسټري نه کړی دی دا ته وایي رفیق شاه رفیق صاحب چې ایجوکیشن بیک ګراوند دی هم ډېر ښه دی او انشاءالله ستاسو چې کوم فیوچر دی هم ته روښانه ښکاري چې کوم مستقبل دی خو د شاعرۍ د څنګه راغلی څنګه کله سوچ وشو چې زه د پښتنو خدمت وکړم د پښتو خدمت وکړم د قلم په لاره د شعر و شاعرۍ په لاره دغه شوق ته د کله نه پیدا شو اولنی شعر اولنی غزل یا اولنی نظم د کله ولیکو شیرازي صاحب شاعري خو ما ډېره مخکې د پښتو کتابونه لوستل ډېر پخوا نه که نه کله چې زه داسې په وړو درېیم څلورم پنځم کلاسونه کوم نو هغه وخت نه چونکې زموږ په خپله په سکول کې د پښتو کتابونه نه وو نصاب کې شامل نه وو خو ما به بیا هم ځان له د نورو سکولونو چې کوم ګورمنټ سکولونو په هغې کې چونکې د پښتو چې کوم دی هغه کتاب د نصاب په تور منتې لوستلی کېده هلته نو ما به د هغه ماشومانو نه د پښتو کتابونه اخیستل او خپل یو مینه مې ورسره هغه به مې لوستل نو بیا هغې نه زما پښتو سره ډېره زیاته مینه پیدا شوه نو په هغې کې به هم ما نثر وملوسته شعر و شاعري به مې وملوستله بیا هغې نه وروستو چې کله زه داسې اووم اتم کلاس ته تلمه نو ما به ځان له اکثر په بازار کې د پښتو د شعر و شاعرۍ یا د افسانې یا د ناول داسې کتابونه به ما اکثر کور ته راوړل او ما به لوستل خو بیا د زرین پریشان صاحب کوم چې خدای بخښلی زموږ د بټګرام ډېر نومیالی شاعر دی د هغه کتابونه ما ولوستل دغه شانتې نور د رحمت شاه سایل صاحب او د دې خلکو کتابونه زما په لاس راغله نو هغه چې ما کله ولوستله نو هغې نه ما د شاعرۍ اثر واخیسته خو بیا چې کله زه په سر سید سکول کې وم نو هلته چونکې ګلفام صابر صاحب تاسو ته پته ده ستاسو هم استاد پاتې شوی دی هغه هلته هغې نه به مونږ شعرونه اورېدل نو هلته چې کوم دی زما په خپله شعر و شاعرۍ سره ډېر زیات شوق د مخکې نه مو خو په خپله مې لا شعر لیکلی نه و
نو د شعر ابتدا چې کومه ده هغه ما د میټرک په دور کې کړې ده او میټرک چې کوم دی هغه ما په 2013 او 14 کې کړی دی. نو هغه دور نه ما د شعر ابتدا کړې ده او تر دې دمه پورې لګیا یو بس تګ کوو. ستاسو یو شعر چې هر یو انداز به زه وستایم خو لږ صبر وکړه لا شاعر نه یم. نو لا شاعر شوي یې که لا نه یې؟ نو زه اوس هم دا وایم چې یاره چېرته یو ورځ خو به غزل د رفیق هم شي د فیصلو سره سیال جانان. زما شعر چې کوم دی هغه زما تا چې راکړی و رومال جانان سره پوسټ کړه تنبال جانانه تا چې راکړی و رومال جانانه. بلکل همدغه غزل دی. ها رفیق شاه رفیق خبرې خو به کوو خو دا ته ووایي چې اولنی غزل د کوم یو چې کوم تاسو د خپل استادانو یا د کوم چې د پښتو ژبې سینه شاعران دي د هغو په مخ کې ووایي هغوی د دې داد راکړو دغه اولنی غزل کوم یو؟ داسې خو ابتدایي غزلې ډېرې وې خو چونکې تاسو پته ده چې کوم کار هم سړی ابتدا کې کوي نو هغې کې هغه دومره معیاري کار نه وي که نه. نو ابتدا کې چې کومې غزلې ما لیکلې وې نو په هغې کې ما بیا ډېر زیات رد و بدل او دغه پکې کړی دی که نه ځکه چې هغه په معیار باندې پوره نه وي. ورو ورو چې سړی څومره هغه د زرین پریشان صاحب هغه شعر تاسو یاد وي چې زرینه شعر صبر تحمل سره وخت غواړي میوه چې پاس په ونه کې پخېږي لا خوږېږي. نو څومره چې میوه په ونه کې پخېږي نو لا خوږېږي. نو دغه شانتې شاعري چې څومره په هغې کې د سړي وخت زیات کېږي د شاعر چې کوم دی هغه نور شعرونه لیکي نو د پروني شعر نه نننی شعر چې کوم دی هغه زیات چاق او زیات خوب وي. نو دغې د وجې نه چې کومې ابتدایي غزلې وي نو هغه چونکې دومره معیاري نه وي نو هغه ما هغې کې ترمیم یا خو مې پکې ترمیم کړی دی او یا مې هغه بیخي چې کوم دی هغه لرې کړي دي. نو هغه ابتدایي غزل چې کوم دی هغه زیات ستا سره نه. خبرې ترې خو به کېږي خو خپل یو غزل زمونږ اورېدونکو ته خپل په خوږه ژبه باندې که ووایي زمونږ اورېدونکو چې کوم دي هغوی هم په تمه دي چې د رفیق غزل واوري نو که یو غزل زمونږ اورېدونکو ته ووایي نو ډېره مزه به وکړي. بلکل ولې نه دا تاسو چې د کوم غزل ذکر وکړو دغه به مینوالو ته چې کوم دی هغه ډالۍ کړم چې د غزل مطلب ده چې را سره پروت دی ښه سنبال جانانه را سره پروت دی ښه سنبال جانانه تاسې را کړی و رومال جانانه او زه هم ټول پیژنم ما هم پیژني زه هم ټول پیژنم ما هم پیژني ستا په سر ستاسو کلیوال جانانه مننه او راشه چې نن درته ښه سپک کړمه زړه راشه چې نن درته ښه سپک کړمه زړه راشه چې نن درته ښه سپک کړمه زړه نور چاته نه ویم د زړه حال جانانه. ډېر زبردست. ډېره مننه. او هېڅ یو څیز هم ستا په شان نه دی که نه هېڅ یو څیز هم ستا په شان نه دی که نه هېڅ یو څیز هم ستا په شان نه دی که نه څه سره ورکړم ستا مثال جانانه. ډېر زبردست ډېر زبردست. ډېره مننه. او شعر دی چې خس غوندې مخ کې څو رنګونه لري خس غوندې مخ کې څو رنګونه لري خس غوندې مخ کې څو رنګونه لري رنګین رنګین د بوډۍ ټال جانانه. ډېر زبردست. بیا ووایه ډېر ښه ډېر زبردست. مننه. خس غوندې مخ کې څو رنګونه لري رنګین رنګین د بوډۍ ټال جانانه او چې لاس مې برشي ښار ته ځم او راوړم چې لاس مې برشي ښار ته ځم او راوړم چې لاس مې برشي ښار ته ځم او راوړم ځان له شړی او تا له شال جانانه. ډېر ډېر ډېر. او تش په خندا د خلکو تیر نه وځې تش په خندا د خلکو تیر نه وځې دلته به ډېر زیات کوي خیال جانانه او ما خو د خدای نه بس یو څه غوښتې ما خو د خدای نه بس یو څه غوښتې ما خو د خدای نه بس یو څه غوښتې چې مې دې کړې درته سوال جانانه. او د غزل مقطع ده چې چېرته یو ورځ خو به غزل د رفیق چېرته یو ورځ خو به غزل د رفیق هم شي د سیالو سره سیال جانانه. ډېر ښه ډېر. رفیق شاه رفیق صاحب یقیني خبره ده چې اباسین پښتو اکیډمۍ په بټګرام کې د پښتو شعر او ادب بنیاد ایښی دی او د هغوی چې کوم خدمات دي هغه چا نه پټ نه دي. نن سبا موږ ګورو بټګرام کې مختلف ادبي تنظیمونه دي ترقي پسند ادبي تنظیم دی بټګرام ادبي ملګري دي بیا پښتو اکیډمۍ هزاره ده
تاسو د اباسین پښتو اکیډمۍ په کیبنټ کې هم یې تاسو سره عہده هم ده نو دغه تنظیمونو ته په کوم نظر باندې ګورئ او تاسو د اباسین پښتو اکیډمۍ چا ولې دی اباسین پښتو اکیډمۍ خو ستاسو علم کې ده چې دا یو مدر ارګنایزیشن دی که نه بنیاد هغوی ایښی دی دا په بټګرام کې د پښتو ادب د جدید غزل باندې چې کوم دی ورته زه وایم زرین پریشان صاحب که نه چونکې زرین پریشان صاحب چې کوم دور کې شاعري شروع کوله نو په هغه دور کې په بټګرام کې ولسي ادب چې کوم دی هغه په عروج باندې چې د بټګرام شډل پښتانه د هزارې په ژرنده دل پښتانه دا خو زمونږ شاعري وګڼې زرینه مونږ ته چا ویل پښتانه بالکل همدغه خبره ده نو زرین پریشان صاحب دی خدای وبخښي هغه وخت کې چې کوم دی هغه به موږ ته دا خبره کوله چې یاره ما به هم ټپې لیکلې چاربیتې به مې لیکلې او دغه رباعیانې به مې لیکلې خو د هغه چونکې سټډي وه د جدید ادب کوم چې لیټریچر دی د هغې سټډي د هغه وه نو هغه بټګرام کې چې کوم دی هغه غزل لیکل شروع کړه دې نه مخکې غزل چا نه لیکه نو هغه غزل لیکل شروع کړه او دغه وخت کې هغوی چې کوم دی د پښتو څانګې بنیاد کېښود په بټګرام کې د پښتو تنظیم چې هغه بیا وروستو اباسین پښتو اکیډمۍ ته بدل شو نو دا چې څومره تنظیمونه دي ترقي پسند ادبي ملګري شته دغه شانتې بټګرام ادبي ملګري شته دا ټول ملګري موږ سره په اباسین پښتو اکیډمۍ کې وو نو دی بیا چې کوم دی چونکې ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې یو کور کې ومکله رونه زیات شي نو هغې اسان ژوند تېرولو لپاره بیا مختلف کورونه ځان له جوړوي او هغې ته شفت کېږي نو زما په خیال زیات تنظیمونه چې کوم دی هغه په بټګرام کې د هغې خبره نه ده دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې د پښتو ادب خدمت چې کوم دی هغه دی مطلب دا چې په بټګرام کې روان دی ځکه د تنظیمونه چې کوم دی هغه جوړېږي نو ښه خبره ده دې سره به په بټګرام کې د پښتو ادب چې کوم دی هغې ته نوره وده میلاو شي نوره ترقي به ورته میلاو شي مشاعرې به کېږي نوي کل شاعران چې کوم دی هغه به راځي هغه به په هغې کې برخې اخلي نو د یو ماحول به جوړ شي د پښتو ادب د خدمت لپاره به په بټګرام کې یو ښه ماحول جوړ شي دې سره رفیق شاه رفیق صاحب لونګ کړو چې عام شي محبت په دغه خاوره بس ټول به د لونګو په باغونو کې ساه اخلو دا ته ووایي چې مینه محبت دې کړی دی یاره مینې نه بغیر خو انسان نه وي که نه د انسان دپاره مینه چې کوم دغه ډېره ضروري ده نو زما په خیاله مینه خو د نن سبا چې کومې معاشره کې مینه خلک په کم مطلب کې اخلي نو زما په خیاله دغه مینه نه ده مینه چې کوم دی دا یو خوندور احساس دی یو ښکلې جذبه ده چې یو انسان چې کوم دی هغه د بل انسان لپاره وي په زړه کې نو زه یم چې داسې به انسان نه وي چې هغه به مینه نه کوي زما مراد عشق مجازي و چې دغه د عشق محبت دغه پر خاص چې کوم وادیان دي د دې مسافر پاتې شوی او مینه ته میلاو شوې ده یاره زه خو ټول انسانیت سره مینه لرم ټول څومره انسانان دي ټولو سره مینه لرم او خلکو ته هم د دې خبرې پیغام ورکوم چې دغه نفرتونه او دا کینې دا شیزونه ختم کړئ دا له منځه لرې کړئ او یو بل له مینه ورکړئ او په مینه باندې ژوند تېر کړئ په د مینې مزه چې تاسو واغسته نو بیا به انشاءالله مخکې چې کومې دا خبرې اترې دا به بیا مخکې نه وي انشاءالله دا هغه شعر که تاسو اورېدلی وي چې دا 2 ورځې ژوندون خو محبت دپاره کم دی حیران یم نفرت او جاري خلک بالکل همدا خبره ده او پکار ده چې مینه وکړی شي مینه دې عام کړی شي محبت دې عام کړی شي موږ پیغام هم د دغه مینې محبت ورکړی دی رفیق شاه رفیق صاحب دا ته ووایي چې اوسه پورې مو څومره غزلې لیکلي دي او کتاب د چاپ شوی دی او که نه یاره غزل خو مې امباري لیکلي دي خو د کتاب چاپ کولو خیال مې لا تر دې دمه نه دی راغلی ما اکثر چارانو سره خبرې کوم نو هغوی دا وایي چې کله د انسان کتاب چاپ شي داسې وي لکه چې هغه دویم واده وکړي دومره خوشحالي هغه ته میلاویږي تاسو اوسه دغه دویم واده ولې نه کړی یاره زه خو یم دا د واده نه هم زیاته د خوشحالۍ خبرې وي خو خبره دا ده چې ما تاسو ته څنګه په شروع کې ووایي د پریشان صاحب هغه شعر مې تاسو ته یاد کړه چې یاره څومره چې میوه چې کوم دی هغه په ونه کې پخېږي نو دا خوږېږي
نو زه یاره ماته ژوندون دی که موږ د دغه پخې میوې انتظار کوو ژوند به ختم شي خو دغه پخه میوه موږ ته میلاو نه شي. زما خو دومره یقین شته دی الله دې ژوند راکړي خو که ژوند بالفرض وفا ونه کړو نو زما نه وروسته چې زما کوم شاعران ملګري دي نو امید دی چې هغوی به زما دغه مات ګوټ کلام چې کوم دی دا چاپ کړي او را روان نسل ته به یې پرېږدي. بېشکه که یو بل غزل طرف ته راشو یو غزل موږ ته وړاندې کړي رفیق شاه رفیق صاحب نو ډېر خوند به وکړي. بلکل ولې نه غزل به ووایم درته. رومانټیک غزل دی قربان. د غزل مطلب دی چې هر څه تا باندې ارزان یم جانانه ګنې سړی یم د چا ځان یم جانانه هی 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 زما ډېر شیراز زما غزل یې ته په خپله ووایم دا خو ډېره مزه وکړي. تاسو خپله ډېره مزه کوي. هر څه تا باندې ارزان یم جانانه ګنې زړه یم د چا ځان یم جانانه زه به هم یو چا لخې شم بې حده زه به هم د چا جانان یم جانانه بخښنه غواړم پښتو ډېر مې وخت دی. زه به هم یو چا لخې شم بې حده زه به هم د چا جانان یم جانانه. بیا ووایه جي بیا ووایه ډېر خوښ مې دی دا شعر. ډېره مننه. زه به هم یو چا لخې شم بې حده او زه به هم د چا جانان یم جانانه او شعر چې له خپل ځانه هر سړی را باندې ګران دی. د خپل ځان هر سړی را باندې ګران دی. د خپل ځان هر سړی را باندې ګران دی ځکه هر چا باندې ګران یم جانانه. ډېر ښه ډېر. او بې له تا نه ای قسم دې باور وکړه بې له تا نه ای قسم دې باور وکړه بې له تا نه ای قسم دې باور وکړه لکه زوړ کنډر ویران یم جانانه. ډېر ډېر. او سلسلې دې د غمونو ختمې نه کړي سلسلې دې د غمونو ختمې نه کړي سلسلې دې د غمونو ختمې نه کړي لا همت لرم لا ځوان یم جانانه. ډېر ډېر. او په دې دومره مینه هم مې لا خپل نه کړي په دې دومره مینه هم مې لا خپل نه کړي واه واه په دې دومره مینه هم مې لا خپل نه کړي زه خو تا ته حق حیران یم جانانه. دوباره ووایه جي دوباره ووایه ډېر ښه ډېر ښه. په دې دومره مینه هم مې لا خپل نه کړي زه خو تا ته حق حیران یم جانانه. او د غزل مقصد چې زه رفیق په دغه دومره لوی جهان کې زه رفیق په دغه دومره لوی جهان کې بس په تا باندې ودان یم جانانه. ډېر ښه رفیق شاه الله دې وکړي ستاسو د قلم زور نور هم زیات شي. ته ووایې چې په شعر و شاعرۍ کې د چا نه متاثره یې د چا غزل چې کوم دی هغه اورئ د چا غزل لولئ د چا نه ډېر متاثره یې چې غواړئ چې د هغه شان شاعر شم. نو د که موږ وګورو پښتو ادب کې ډېر ښه شاعران چې کوم دي هغه شته دی او هر شاعر چې کوم دی هغه په خپل ځای باندې ښه دی په خپل ځای باندې هغه معیاري شاعري کوي لګیا وي. خو ما چونکې تاسو ته ووایې چې ابتدا کې به ما چې کوم دی د زرین پریشان صاحب غزل یې لوستی او زرین پریشان صاحب که په بټګرام کې نه وی پیدا نو تاسو به د هغه قدر او هغه بیا کتلی وو که نه په پښتونخوا کې. خو بدقسمتۍ خبره دا ده چې هغه په دې سیمه کې پیدا و په داسې سیمه کې پیدا و چې په هغه سیمه کې خلک چې کوم دی هغه د لیټریچر نه د پښتو ادب نه د خپلې ژبې نه ډېر زیات لرې دی. صرف پښتو وایي خو پښتو لیکي نه پښتو لولي نه نو په داسې سیمه کې هغه پیدا دی. نو زه ما چې یاره موږ دپاره پریشان صاحب نه چې کوم دی بل څوک دغه نشي کېدی. بل سوال به نه دا کوم رفیق شاه رفیق صاحب چې یو شاعر دی یا یو نوی شاعر دی نو هغه موږ دا اکثر ګورو چې په یو په صحافت فیلډ کې یو په شاعرۍ کې چې کوم سینیرز وي هغه د جونیرز دومره مرسته نه کوي هغه جونیرز سره دومره زیات انټریکشن نه ساتي. د دې بنیادي وجوهات څه کېدای شي؟ یاره که د صحافت په میدان کې تاسو دا خبره محسوس کړې وي نو وی به ځکه چې زه د صحافت نه ډېر زیات لرې یم خو تر څو پورې چې زما خپل نظر دی او شاعرانو سره ناسته پاسته کوم د ډېرې مودې نه نو ما تر دې دمه پورې دا خبره نه ده محسوس کړې. ما چې کوم دی کله نه د شاعرۍ ابتدا کړې ده نو چې کم یو سینیر شاعر خواته هم تللی یم نو زما یې ډېره زیاته ډاډګیرنه کړې ده او مالې چې کوم دی ډېر زیات ټیسټ راکړي دي او نن چې سمات ګوډ لیکل کوم
نو دا هم دغه خلکو د لاسه چې په هغې کې زه د قمر شیرعي صاحب نوم وانخلم نو دا به هغې سره ډېر زیات زیاتې وي. قمر شیرعي صاحب او دغه شانتې چې کوم دی هغې سره نور ملګري چې کوم ګلفام صابر صاحب و بختیار انجم صاحب دی دغه شانتې حکیم صاحب رحیم صاحب دی که نور دي ټولو زما ډېر ښه خیال ساتلی دی او چې ما څو پورې محسوس کړې ده نو هلته چې نور هم زلمي شاعران راځي نو چا هم ترې مخ نه دی اړولی ټولو چې کوم دی ښه تود هرکلی ورته کړی دی ټولو ترې نه ښه په شوق منتې غزلې اورېدي دي او ټولو یې ښه ډاډګیرنه کړې ده. رفیق شاه رفیق صاحب که یو بل غزل زموږ اورېدونکو ته د ریډیو پاکستان اورېدونکو ته خپل په اواز کې او واورئ نو ډېره مزه به وکړي. بالکل ولې نه یو بل غزل دی پکې دا ما په دې ژمي کې لیکلی منظرکشي ده پکې چې باران ورېږي ډیوه مړه ده تکه توره شپه ده. باران ورېږي ډیوه مړه ده تکه توره شپه ده. باران ورېږي ډیوه مړه ده تکه توره شپه ده یو څوک په زړه مې راخوره ده تکه توره شپه ده. او واوره ورېږي د ښکلا په ننداره یم هم. واوره ورېږي د ښکلا په ننداره یم هم. واوره ورېږي د ښکلا په ننداره یم هم د کوټې یره را سره ده تکه توره شپه ده. دوباره ووایي جي دوباره مننه. واوره ورېږي د ښکلا په ننداره یم هم د کوټې یره را سره ده تکه توره شپه ده. او یو زه د خوب لارې څارم ډډې په ډډې اوړم. یو زه د خوب لارې څارم ډډې په ډډې اوړم. یو زه د خوب لارې څارم ډډې په ډډې اوړم نوره دنیا ټوله اوده ده تکه توره شپه ده. ډېر او بهر په هر لورې ښه ډوبه خاموشي ده خورا. بهر په هر لورې ښه ډوبه خاموشي ده خورا. بهر په هر لورې ښه ډوبه خاموشي ده خورا دننه زړه کې هنګامه ده تکه توره شپه ده. او د چا تصویر مې په خپل زړه پورې نیولی دی او د چا تصویر مې په خپل زړه پورې نیولی دی او د اوښکو لویه سلسله ده تکه توره شپه ده. ډېر او تا به چې وې شپه وې باران سیلی ساړه وې او موږ تا به چې وې شپه وې باران سیلی ساړه وې او موږ راشه نن هغسې موقع ده تکه توره شپه ده. بیا ووایي چې ډېر تا به چې وې شپه وې باران سیلی ساړه وې او موږ راشه نن هغسې موقع ده تکه توره شپه ده. او یو لیونی لاس کې ډیوه ځان ته خیرې کړي کور. یو لیونی لاس کې ډیوه ځان ته خیرې کړي کور د بر چملو یا هدیره ده تکه توره شپه ده. او جام پسې جام او په بل جام پسې بل جام رفیقه. جام پسې جام او په بل جام پسې بل جام رفیقه. جام پسې جام او په بل جام پسې بل جام رفیقه یو لیونی دی میخانه ده تکه توره شپه ده. ډېر زبردست. رفیق شاه رفیق صاحب الله دې وکړي تاسو د قلم د غزو نور هم زیات شي تاسو نور هم د پښتو خدمت وکړئ د پښتنو خدمت وکړئ د شعر او شاعرۍ په لاره. موږ سره ټیم بالکل کم پاتې دی په آخره کې به پښتنو ته ځوان کول ته ځوانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه به ځوان کول ته چې کوم دی صرف دومره ووایم چې پښتنو ځانونه وپېژنئ خپلې ژبې سره مینه وکړئ خپل قوم سره مینه وکړئ او پښتو ووایئ پښتو ولیکئ. ځانونه وپېژنئ ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بالکل عباسي نصرزی صاحب بالکل رښتیا ویلي دي. پښتانه چې کوم دی هغه چې کله ځان وپېژني نو دوی به پس چې کوم دی د دنیا نورو قومونو سره چې کوم دی هغه سیالۍ کې شي او په طرفۍ باندې به شي. یو جهان مننه رفیق شاه رفیق صاحب خپل د قیمتي وخت راکولو را سره پروت دی ښه سنبال جانانه تا چې راکړی و رومال جانانه. او زه ټول پیژنم ما هم پیژني ستا په سر ستاسو کلیوال جانانه چېرته یو ځل خو به غزل د رفیق شي به د سیالو سره سیال جانانه. او ډېر زیاته مننه ګرانو خوږو اورېدونکو دا زموږ نننی پروګرام ځلانده ستوري چې په کوم کې موږ سره میلمه و د بټګرام د سیمې ځوان شاعر رفیق شاه رفیق د کوم په ژوند باندې د هغوی شاعرۍ باندې هم په ننني پروګرام کې خبرې اترې وکړې. د